سوات کې د ضلعي انتظامي لخوا د وړو او غوړو میلونو مالکانو سره اجلاس کې د عوامو لپاره په روژه کې ریلیف ورکولو اعلان. وړو کې 4 روپۍ او غوړو کې 3 روپۍ فی کیلو کمی فیصله شوې. تفصیل ګورو په دې ریپورت کې. سوات سید شریف کې د ضلع سوات ډي سي ثاقب رضا اسلم په نگرانۍ کې مقامي وړو او غوړو میلونو مالکانو او ډیلرانو ترمنځ اجلاس وشو چې پکې ولسته په ارزان نرخ وړه او غوړي ورکولو فیصله وکړه شوه. په دغه مهال ډي سي سوات ویل چې دوی په روژه کې ولسته په کنټرول نرخ خوراکي شیان یقیني کولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया क्या कर सकती है? इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया ये कर सकती है कि कुछ इलीगल प्रॉफिटिंग ना हो. सुबह मंडी में ऑक्शन के वक्त जो प्राइसेस हों वो उधर इंश्योर कर ले. सो उस सस्ता बाजार में अभी भी मेरे साथ जाए, आटा दाल घी 5% कंसेशन रेट्स पे मार्केट पे मिल रहा है और जो सब्जी है वो जो फिक्स रेट सुबह हमारे होते हैं उस पर मिल रहा है. مقامی د وړو مالکانو اسوسییشن مشر ویل چې دوی د وړاندې نه په کنټرول ریټ وړه خرڅوي، خو بیا هم د روژې مبارکې میاشتې په خاطر د وړو په نرخونو کې د کمی اعلان کوي. دا چې موږ د ګورنمنت ریټ راکړی د موږ 738 روپۍ ریټ دی 20 کیلو. موږ په 700 روپۍ موږ د رمضان شروع شي ان شاء الله سبا رمضان موږ 700 روپۍ باندې کمزونو په بازار کې دا وړو ان شاء الله موږ بچو ورکو ان شاء الله. د غرنګ د غوړو او تیلو میلو مالکانو ډیلرانو هم د روژې مبارکې میاشت په خاطر په نرخونو کې د کمی اعلان وکړو. دا زموږ یو مشترکه تور باندې یو دغه چې کم کین مثلا 800 باندې ملاویدو نو د رمضان کې به ان شاء الله ته 4 روپۍ پر کیجی ایت د ریلیف زم د طرف نه. اجلاس کې فیصله وکړه شو چې د سرکاري نرخ نه کوم دکانداران هم په ګران نرخ شیان خرڅوي د هغوی په ضد به د روزانه په بنیاد کارروایي کیږي او ورته به جرماني او د قید سزا ورکول کیږي. د کیمرمن مهدي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.